د عطاالله جان او د فضل خالق د کورنۍ لانجه یو ذات اوس خلک د خپل سیاست د چمکاولو دپاره استعمالی او په دغه کې د سوات او د شانګلې خلک یو ذات لا جنګی. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاست. تاسو ته معلومه وي چې څو ورځې مخکې جګړه سوات کې شوې وه چې بیا پکې عطاالله صاحب پکې شهید شو، بیا پسې هغه کې یو بل مشر فضل خالق صاحب پکې شهید شو. دواړه پکې او قیمتي هستیانې د من نه لاړې د ماشومانو د یوې وړې لانجې د وجې نه. خو اوس څه سیاسي خلک را لګېدلی دی چې د خپل د ویورشپ دپاره د خپل سیاست د چمکاول دپاره شانګله او سوات په خپل منځ کې ډاقوي. دواړه طرف ته ښه برابر اپایارې شوي دي، کراس اپایارې شوي دي. په دې کې حکومت به خپل یو باقاعده یو کار به جاري ساتي. په دې کې اوس تاسو دا نفرت مه خوروئ چې یاره سوات ته چې کوم د شانګلې خلک راغلي هغه د دې ځایګي نه ویستلی شي. داسې په نورو ضلعو کې هم دا شی شوی دی چې یوې ځایګي نه خلک راغلي په بل ځای کې آباد شوی دی. دا خبره هم غلطه ده. اوس د دواړو جګړه شوې، په دواړو کې مرګ وشو، د دواړو طرف نه مرګ وشو. اوس په دې ټایم کې عدالت ته خبره پرېږدئ چې عدالت دواړو طرف ته یو انصاف ورکړي. او تاسو د خپل سیاست دپاره خلک نور مه جنګوئ. د سوات او د شانګلې په خپل منځ کې لانجه نوره مه جوړوئ. یو ذات لکه تاسو وګورئ چې کله د پاکستان سره د سوات یو ځای کېدو نه په ټایم کې ابونیر او شانګله او سوات دا یو ځای و، دی به یې وروسته لکه دا ضلعې غټې وي، دی به یې بېلې بېلې کړلې. دغه یو خلک دی، یو نسل دی، یوې دیره ده، یوې غمخادره، یوې حجره ده. په دې کې تاسو اوس د خپل سیاست دپاره نورې ګوتې مه چخوئ.